د پاکستان مسلم لیگ نون یو شمولیتي غونډه د مدین علاقه تیرا جوکاکل کې منعقد شوې وه چې پکې په ګڼ شمېر خلک د نورو پارټیانو نه مستعفي شو او په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. په دې موقع باندې د حلقه پی کې 3 د پاکستان مسلم لیگ نون نامزد کړی شوي امیدوار ملک جهانگیر او نورو مشرانو غونډې ته صدارنګي وویل. आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो मुश्किल से निकालो महंगाई को कम करना है मजदूर के घर को भरना है गुर्बत सहारा है फख्र हमारा है फख्र हमारा. دا دې پارټۍ مینه وکړو مسلم لیگ انشاءالله په معیار باندې وکړو او انشاءالله دوی وې پروګرام داسې روان دی چې میا محمد نواز شریف صاحب کم استقبال چې شوی د معلومیږي داسې چې حکومت مسلم لیگ دی عوامو رجحان هغه طرف ته دی. که بیا تاسو نوٹ کړئ چې درې پیرې الیکشن شوی د انجینر صاحب دې علاقې نه نه ګټلی خو بیا هم په حکومت کې هغه موجود دی د هغې برکت دومره دی د هغې منډه دومره ده د هغې تعلق دومره دی. نو فرض که مونږ خپل وټونه انجینر صاحب په حق استعمال کړو او دا وطن وګوټو نو وطن زموږ ډېر وروستو پاتې دی نو زموږ وطن مخکې شي د کار سره دی. اوس هسې هم پکار دی چې مونږ له اوده سړی نه دی پکار مونږ له انګلینډ والا سړی نه دی پکار مونږ له دې غرونو والا سړی پکار دی چا داسې غر کې پیدا شوي غر کې لوی شوي غر کې نو زما په خیال باندې دا ممبران ټول داسې د پلیټ ته واچوي نو انجینر صاحب نه بل اخوا ماته زیرک سیاستدان بیا منډې والا بیا خبرې والا ماته نه معلومېږي. نو اوس په 8 فروری باندې کم تاسو ته چې پرچې ورکوئ نو په هغه پرچې باندې چې تاسو د انجینر صاحب مهر ولګوئ او دا ټوپۍ هغې په سر باندې کېدی نو زموږ وطن له به ډېر خیر ښېګڼه به وشي او مونږ به هم انشاءالله دا چې کوم ناست دي چې د دوی په وساطت باندې عظیم کاکا دی ناظم صاحب دی چو صاحب دی د دوی په وساطت باندې تاسو ته تګ راتګ به وشي. امید لرم چې خدای نه چرته ژوند یو خیر وي زموږ واړه خیل د دوی واړه خیلو سره راځي دوی به الیکشن کوي یا به تاسو کوي هغه به هم دلته ولاړ چې هلکه څلورم پیړۍ تعلق هغه به وښیي انشاءالله مونږ تعلق ساتلی واړه به هم ساتي د یو ورځې به تعلق نه ساتو چې